رستم پریس کلب کې د تحصیلي رستم مسایلو حوالې سره د آل پارټي کانفرنس تابعه شوې وه چې پکې د مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو او د میډیا نمایندګانو ګډون کړی و. آل پارټي کانفرنس ته د جمعیت علماء اسلام حضرت بلال، د جماعت اسلامي زیب عالم خان سجاد سید باچا، د عوامي نیشنل پارټي عظیم شاه چیرمین سید محمد سہیل باچا، د پاکستان پیپلز پارټي حاجی نواب علي، د پاکستان مسلم لیگ نون سید وارث خان او نور وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي او قومي اسمبلی ممبران د تحصیلي رستم مسایلو اړخ هیڅ قسمه پاملرنه نه کوي. 14 کاله کې هیڅ قسم بدلون رانغی. د تحصیلي رستم یو شمېر روډونو حالت د رحم قابل دی. اسپیټال کې د بنیادي سهولتونو نشوالي د ولس سره سراسر ظلم او زیاتې دی. د زیاته کړه چې یو شمېر سکولونه ډیمالش کېدو وروسته د فند د نشوالي له وجې لا تر دې دمه په هغه زوړ حال پراته دي. د رستم ولس د سوی ګیس نه هم محرومه دی. د لوډ شیډینګ له وجې ځایي ولس پریشانه دی. دلته کې د روډونو په حواله باندې غټ مصیبت دی، عوامو ته ډېر مشکلات دي او بنیادی چې زمونږ کوم هسپتال او دغه رنګې ایجوکیشن دی، د هسپتال حالات تاسو ګورئ ډېر زیات خراب دي. بجلی بګې نشته دی، پکار دا چې په دې کې سولرایزیشن وشي او دې نه علاوه د سکولونه دي هغې کې زمونږ په دې تحصیل رستم کې ډېر سکولونه ډیمالش شوي دي او د هغې د واپس د تعمیر هغه د تعمیر کړي شي. دې نه علاوه زمونږ د رستم ته د ګیس مسله ده چې دا راشي. نو څومره زمونږ د ملک او د خصوصا د صوبې واکداران دی هغې ته دا پیغام رسو، خصوصا زمونږ ایم پی اے صاحب چې هغې په دې باندې ډایرکټ سټینډ واخلي او د عوامو دا مشکلات حل کړي. بجلی په حواله باندې که وګورئ زمونږ په بجلی په مد کې تاسو وګورئ نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې هغه کم طوفان راغلی دی او بجلي بحال نه دله. یو د سټاپ کمی دی، نو څومره چې د بجلی کم وفاق سره ده هغې دې د زر تر زره دغه سټاپ برابر کړي. بله مسلې دي د رستم تحصیل خو کوم چې د رستم چوک نه د شیرین خان چوک پورې زموږ چې کوم د روډ حل دی څنګه چې په پروګرام کې وویلی شو، نو د ټولو نه مخکې خو زه په دې باندې ما 20 ورځې ټایم ورکړو انشاءالله سره د مشرانو د ټولو واټو مختلف مشران چې کوم ناستو دلته دی په موجودګۍ کې ستاسو په وساطت باندې خو چېرې 20 ورځې کې د اے سی صاحب زمونږ یا ایم این ایز یا ایم پی ایس چې څومره زمونږ دلته دي ذمهوار واکداران خلک چې کوم دی خو دې باندې کار شروع نه کړی شو یا دا جوړ نه شو. مونږ به په خپله اپنې مدد آپ تحت باندې جوړو، چانده به ورله کوو، خپل چې څومره زمونږ خلک د علاقې مشران دي دا به په خپل مدد باندې راپاسو. دا چوک نه به دا روډ شروع کړو انشاءالله د شیرین خان چوک پورې به یې جوړو. نمبر 1 دویمه زمونږ د ایجوکیشن مسلې دي، بله مسلې دي خو د ټولو نه ورپسې بیا دویمه غټه مسله چې ده هغه د وابډې ده چې چونکې زمونږ د وابډې سره دلته سټاپ کم دی چې کم غریبانان هغې لګیا دي هغه رسېدی نه شي. کم چې اوس کم څو ورځې مخکې طوفان راغلی و هغې چې کم نقصانونه کړي دي په مختلف کلو کې هغه نن 5مه شپږمه ورځ ده د هغې چې تر اوسه پورې بعضې کلي هغې کې بند دي، متاثره دي او مسلسل هغې کې بجلي نشته او یا به مختلف پیډرو باندې چې کوم لوډ شیډینګ دی کم زیاتیات ورسره کېږي د هغې په باره کې زموږ ستاسو په وساطت باندې د اے سی صاحب نه د ډي سی صاحب نه کمشنر صاحب نه زموږ درخواست دی چې په دې باندې موږ ګورئ چې زموږ په پیډرو باندې مختلف پیډرو باندې سره دا فرق ولې دی. کم چې د لوډ شیډینګ ټایمینګ دی پکار دی چې هغه په ټولو باندې یا کم ځای کې چې غلاګانې دي به کول د دې چې نو دا خو د ډپارټمنټ کار دی چې په یې باندې کنټرول راولي. کم از کم د عوامو څه دغه دی چې دې کې هغې ته زور میلاویږي. نور هم داسې زموږ چې کومې مسلې دي ټول ستاسو په وساطت باندې وایو چې هغې د هغې دي غور وکړي چې مختلف دغه باندې هغې دي کینی او موږ به انشاءالله د مختلف پارټو یو نشست کوو هر میاشت رستم پریس کلب کې دا یې به کمیټي جوړو د هغې انشاءالله چې هغې په څومره پراګرس هغې ووته بیا په دې میاشت کې بیا ورپسې چې کومې مسلې نورې پاتې هغې دپاره به بیا ټایم ورکوو. نو سنجیدګۍ سره به انشاءالله د رستم تحصیل چې کومې مسلې دي د هغې د حل کولو کوشش به کوو. آل پارټي کانفرنس دوران مقررین وویل چې د علاقې د ترقۍ د خاطر لپاره به ټول یو کیږو او د دې مسایلو د حل لپاره به خپل کردار په ښه ډول ادا کوو. د کیمرا ټیم سره عمیر، خاکسر، رستم نیوز، مردان.